نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم دې په زمانہ باندې چې بهشکه انسان په تاوان کې دی مگر تاوان نه بچ هغه انسان دی چې هغه ایمان راوړي نیک اعمال کړي او د حق وصیت او دعوت کوي په صبر باندې وصیت او ثابت قدمي کوي د اسلامي میاشت اولنۍ میاشت محرم الحرام هجری کال یو تیر شو بل شروع شو بس زمانه دا تیریږي روانه ده د دې ونې راځي چې را خیرکم من طال عمره وحسن عمله غوره انسان وي هغه دی چې داغه عمر اوږدوي اعمال یې ښه وشرکم من طال عمره وساء عمله او بد انسان هغه دی چې عمر یې اوږدوي خو اعمال بدی نو عمر خلق غواړي خو د نیک اعمال لپاره چې نیک اعمال پکې نه اوږد عمر بیا د قوم نوح چې پیدا ولور نه سیوا د تاوان چې داوی کم نه کم عمر 900 زر کال او زیات عمر پکې 1800 2000 سال لیکن دوی لوی عمرونو اول څه فائدہ ورنکړه او نن سبا معلومات زیات دي تشخلق به معلومات ورسې ورپسې شوي دي او چې څو خلکو ته معلومات ورکړي رټون بد کردار او گمراه انسان ما دا زول غول لګي بس دا محرم معلومات ورکړي په موبایل باندې په ټي وي باندې په اخبار کې په بل څه کې دا شي ته پوسټ کې رټون نه گمراه معلومات نه زده کوي علم زده کوي او دا غي سره مطابق عمل وکړي دنیا ته معلوماتونه شروع ده کتاب لیکون کې خپل کتاب نه مني بیان کوون کې خپل بیان نه مني اوریدون کې خپل اوریدل نه مني لیدون کې خپل لیدل نه مني طاقتون والا خپل طاقتون نه مني بس لګیا ده او یاره طاقتونه خې استعمالول پکاره دي غلط استعمالي وای غوګونه صحیح استعمالول پکاره دي غلط استعمالي وای سترګې صحیح استعمالول پکاره دي غلط استعمالي الله او رسول حکمونه منل پکاره دي په خپل دغه سخت مخالفي او دشمني سخت دشمن ټول زمانه د دې ماحول ګیر کړ پیتنی ری او د پیتنو سره غټه پیتنه دا پیدا شو چې هر سړی مولا دی هر سړی مفتی دی هر سړی قاضي دی هر سړی چې کوم دین په هده هر سړی وځ په هر څه باندې پیګم په هیڅ نه پیږي کوم انسان چې د علم مطابق عمل نه دی هیڅ سړی نه دی دینه د الله خوښ دینه د رسول خوښ دینه انسانيت خوښ دینه پیریان خوښ دینه معاشري خوښ دینه نو معلومات زیاتېږي تقریبا معلومات د پاره نه کوم چیرې بس معلومات زیات دا معلومات خبرې نه دي کالو تیر شو او په خپل کال په تیرې دوه باندې هر زمانه چې روانه غستا سترګي پټي دیو که ښکار دیو که ودیو که یخې که به هوش که په هوش کې خو زمانه به دي خوري زمانه خو خوړو سوچ ته 1 تاریخ 2 تاریخ په کله راځي تنخالم دا میاشو خوړه ده د خو چې ما تنخواه زه خوشاله شم میاشتې وخوړه یو میاشتې ژوندۍ نه ملاړه دیاړي مار دیاړي وکړو ما ذکر چې کنه دیاړي واخلم خوشاله دی ورته لیکن دا سوچ خو نشته چې لکه یو ورځ چې کوم دی زموږ ژوندۍ نه لاړه یو ورځ لاړه نو زموږ ژوندۍ داسې تیز روانه ده ولې کېږي دغه دې صورت مبارک امام فخرالدین رازی هغه نقل کوي یو بزرگ روان هغه چې ما د سورۃ عصر تفسیر کړي نه دا ما د یو ووري والا نه ذکر کړل وڅنګه وای بر ناس ووره خرڅولو خلکو ته چې ووره واخلي ووره ودي کېده لاندې بيد روانو او دې ته خوشاله ناس یې ووره خرڅولو ما یو د سورۃ عصر ته سوچ وکړو چې قران وایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر دغه په تاوان کې ځان خبر نه ده
واوره ولیکيږي د خبر نه دی زمانہ روانه ده عمر روان دی قران او طویل جی تاوانی دی په خپل تاوان باندې نه پويږي تاوان د پاره کوم رکاوټ پکار دی تاوان د پاره کوم څه پکار دی نو هغه موږ نه خپل واغ ایمان دی اعمال صالحه دي د حق وصیت ته په حق باندې صبر دی دا بکه نو دا زمانہ د تیریدون کې دا روانه ده په دې وجه باندې عمرونه د دې امت کم هم دي او اعمال هم کم دي نبی علیہ السلام دا فرمایلی زما د امت عمرونه به کم خو دې اعمال او قول لري خو عمل خو یې کنه عمل اوس عمل کم دی عمل زموږ د ریاکاری نه خلاصيږي په عمل کې اخلاص نه راځي عمل د سنت مطابق نه دی نو څنګه عمل شو عمل خو علی عمل له سنت مطابق عمل خو علی عمل له اخلاص پکې ریاکاری پکې نه لله فی الله اوس په اعمالو کې زموږ په اعمالو کې اثر نشته لري په دعاګانو کې اثر نشته لري د خیر دوا کو شرط جوړیږي ولې دي جوړیږي ځکه چې هر څه خراب دي ګیډي خراب دي هر څه خراب دي ګناه ورځ په ورځ څنګه زیاتی د ګناه معیار چې کومه ده انتها ته ورسېدلو پلار باندې اعتبار نشي کولای زوی باندې اعتبار نشي کولای رور باندې اعتبار نشي کولای تر باندې اعتبار نشي کولای ماما باندې اعتبار نشي کولای پوراره باندې اعتبار نشي کولای قران او حدیث خود محرمات پابندیم لګولې ده خو سره دین نن سبا په هیڅ چا باندې اعتبار نشي کولای ګوره کنه د اخبارات ډک نه دي دا يهود او عیسایانو په شان دي اعمال دي مسلمانانو شروع نه کړ کله خبرې کوي چې پلار دا چل کړي رور دا چل کړي تر دا چل کړي خوري دا چل کړي تر زوی کړي ماما زوی کړي دا دشمنان دي چانه به عزت ساتي زمانه سي روانه 100% ګناه زیات شو 100% ډېر خلک داسې دي سړی د مخ ته چې نه ګوري خبر ته چې سړی کنه زم چې د مخ ته مګوره اجه ډېر سړی ته مخامخ ناسي کنه سړی وي څوک دې حالاتونه خبر شي د سکه معلومات راته دی او دغه ته ګورم او جمعه منځل راځم او د اختر منځل راځم او داسې خسته تلاوت کوم او پلان کې شي کوم پلان کې نور اندرونه وګوره نور سکی معاشره دي ګناہوں راغستې ده تباہ او برباد کړ یاد ساتي وي چا باندې اعتبار ورکړي هیڅ چا باندې بے اعتبار دنیا بے اعتبار زمانہ بے اعتبار خلق منافقت زیاته بیمانی زیاته ده ایمان نشته ایمان ډیر کم دی قولو کې د مال کې برابر ایمان دی قولو کې د مال کې برابر اعتماد دی او دولو مطابق خیانت دی دولو مطابق چې کوم دین بیمانی ده تا د بخاندي خبره بل شانتي کې تا د یو شانتي شکل کې راځي اپاندرون کې بل شانتي اخو بل شانتي زمانہ روانه ده تیریږي د دې وجنه نبی علیہ السلام بدا دعا کوله اللهم اجعل الحیات زیاده لی من کل خیر راحت لی من کل شر اخرج مسلم امام مسلم دا حدیث نقل کړی نبی علیہ السلام ول چې الله زما جون دا زیات کا خدا خیر د پاره زما راحت چې کوم دین دا د شر نه چې ما بچ کا د خیر د پاره ژوندۍ غواړم او بیا امام ترمذی نقل کړي دا ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایي ما من میت مات الا ندم و هیڅ یو مړ نه دی خو هغه پیمانه دی په مرګ باندې چې کله مړ شالتي جلال شي بیا خپي ان کان محسنا ندم چې الله یکون ازداد کله نه کوکاری نو الته و چې لکه تا نور ولې زیات مهنت نه کول نه کارونه دی ولنه کول و ان کان مسیان او کله بد کردار وي ندم الله یکون استعتبا اتا په خپل ګناهونو باندې ځان ولې نه دی پریشان کړي توبه دی ولې نه دستلی نو هم نیکوکار خپي هم بد کردار خپي نیکوکار په دې باندې خپي چې زماني کی زیاته معنی کړ بد کردار په دې خپي چې د ما ولې بدی کړی ده او امرون حکم دی صحیح بخاری نقل کړي امام ترمذی نقل کړي چې اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك زما د امت عمرونه د شپېتو دا یو کال په دې منځ کې ډېر کم بر دین اوړي او صحیح بخاری د دغه عمر مبارک فرمایي د يهود مبارک نه وي د هندوانو سکانو مبارک نه وي مسلمان ته خپل امت یادي امت اجابت یادي امت دعوت نه یادي زما د امت
چې اعذر الله الى من بلغوا 60 من عمره. دې ترجمه غلطه ونه کوي. اعذر دې سلب د پاره دی، دا سړي عذر سلب دی، هغه عذر د سر نه قبول نه دی الله په نظر کې، دا شپه تکاله عمر شو، په 60 سال ریټایر شو، دی ګناه نه پری دی، 60 سال دی وخت دی ګناه نه پری دی، دی قران او حدیث نه متوجه کیږي، د دماغ ټکیږي نه، برابرېږي نه، نو د عذرونو باندې نه چلیږي. دلته حمزه د سلب د پاره ده، معنی دا شي د عذر ختم شو. اعذر الله دا سړي عذر ختم شو چې دا غي عمر سو ته ورسېدل، شپې ته وکالو ته ورسېدل. اعذر الله الى من بلغه 60 من عمره، دا عمر شپې ته کال دی پوره کړه، پتا باندې د بلوغ چې کوم دین سره دور راغی سم نشوي، د عقل بلوغ سلوخ کال در باندې راغی سم نشوي، شپې ته وکالو ته ورسېدل چې نبی علی السلام ویل دین اخو ډیر کم خلق اوړي، توجه وکا قبر ته ته سم نشوي، نو باندې دې چلیږي ستا بهاني معنی څه شو دا ختم شي. دیو جن عمر ډیر په جلته روان دي، نو دا د هجری کال ختم شو. اوس اولنې میاشت دي چې د هغه صدا هغه محرم الحرام. محرم الحرام دا یو ډیر عزتمند میاشت ده، میاشت عزتمند ده، توبه کې عزتمند نه یا نه، دا میاشت عزتمند او یزید په کې عزتمند نو، دا میاش عزتمند او شمر په کې کنه عزتمند نو، دا میاش عزتمند او فرعون په کې عزتمند نو، قارون په کې عزتمند نو، ولې هغه په کې هغه کارونه کول چې هغه کارونه تباہی او د هلاکت عزتمند په کې څوک هغه او چې کوم د میاش قدر یې کړی دی، ایمان په کې، اعمال په کې، فاسد ظالم نو، قاتل نو، غل نو، ډاکو نو. نو تیر شوی زمانه قرآن وایي چې الله تعالی ټول میاشتې 12 پیدا کړې دي، 12 شهر په کتاب الله، او په دې کې سلو بیا عزتمند میاشتې دي چې تیر شوی مشرکانو په دې کې جنگونه نه کول، شرک په کې کوو، جنگونه په کې نه کول، نه پاکي رجب دی، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، دا سلور میاشتې دوره غټ اختر میاشتې ذوالقعده، ذوالحجه، یو زبرګ میاشت رجب چوته وي، زبرګ او دغه رجبي موزر به دې غټ خیال ساتي، او یو دا محرم ده. عام ذهن کې دا خیال لږ دي محرم دا قدر او قیمت در جړه میاشته، او جړه میاشته په خپل ګناهونو، او د جړه میاشته په هر مظلوم باندې د ظلم، یادی د حسین رضی الله عنه په ظلم باندې نه، چې د حسین رضی ظلم شوی دی، دا میاشت هغه د پاره ده نه، دا میاشت د هر ظلم د پاره ده. فرعون ظلم کړو په موسی علیہ السلام باندې، او په دې عاشورا په دې نهم باندې چې نه غرق شوی دی، په لسمه غرق شوی دی، ډوب شوی دی په لسمه باندې. یزید چې کوم دین په محرم په میاشت کې ظلم کړی دی، بچا باندې په حسین رضی الله عنه باندې. د دین علاوه دار ده هندوان چې کوم په کشمیریانو باندې په دې میاشت کې ظلم کوي، هر ځای کې يهود چې کوم دین په فلسطینیانو باندې ظلم کوي. نو دا میاشت د سیمایا په دې میاشت کې په هر مظلوم باندې توجړه، او د هر مظلوم د حمایت چې کوم دین څه شي داغه سینو ټپو، دا نو خواني د پاره نه ده چې شیګان په دې کې ځان وي نو خواني کوي چغي باسي، نو که ته خامخا چغي باسي، نو حسین رضی الله شهید شوی دی مظلوم، نو له عثمان رضی الله مظلوم شهید شوی نه دی، د قران نه پاسه پاغیم چغي باسه کنه، عمر رضی الله عنه شهید شوی نه دی، علي رضی الله عنه شهید شوی نه دی، نو ته پاغي باندې ولې چغي نو باسي، او چې اندامونه دي کټ شوی دي، نو حمزه رضی الله عنه چې دغه هغه په درد سره شهید شوی، دا به شهادت کوي چې دا نه ملو شوی، چې دا هغه غوګونه او سترګې او لاسونه او خپې او زړه هر څه چې کټ کړي راځتلې دي، نو بیا باغیم نو اخواني پکار ده، باغیم چې پکار دي، هر مظلوم باندې خفغان پکار دی، د هر مظلوم تاریخ چې وګوري چې پتا کې د مظلوم د حمایت جذبه پیدا شي او د ظالم د مقابله جذبه پیدا شي، د ردی د پاره دی، د دې د پاره نه دی چې ته شروع وکړه او حل شروع وکړه، او د یزید د معاویه رضی الله عنه تعالی شاګه ته کنځري وکړه، او د معاویه رضی الله عنه معاویه نه ابو سفیان رضی الله عنه ته کنځري وکړه، او بیا عمر فاروق ته کنځري وکړه، بیا عثمان عفان ته کنه کنځري وکړه، د دې د پاره دی، د دې د پاره دی چې پتا کې د مظلوم د حمایت مقابله پیدا شي، دا د دې د پاره تر ظالم مقابله کول شي، د ظالم مخالفت کول شي، ظالم سره دښمنی کول شي. په دې وجه باندې محرم در جړه د پاره نه ده چې په دې کې سګه او ادم کو پلان کې مکو در غم میاشته،
هیڅ یو میاشت غم نه ده. هر میاشت کې چې د مظلوم خلاف څوک مدريږي د هغې مقابله کوي، د مظلوم حمایت کوي، هغې باندې پټ وجاړه چې پروردګاره زما وس نشته دی، نشه متلې دې مطلب ځان وهه، ځان وهل پکې نشته دی، وجلی هم تاسو دی او جاړه هم پې تاسو اوس شهید کړی هم تاسو دی، خطونه مته تاسو لیکلي دي، اوس چې کوم دی نو تاسو چې کوم دی پې جاړه فریاد کوئ. عجیبه خبره ده، مړی که بیا ورته کښېنو جاړه ورته، دا خبرې پکې نشته. لہذا حسین سره ظلم شوی دی، د هغه په ظلم باندې جړه پکار ده، خو د هغه د ظلم نه د بل مظلوم حمایت پکار دی، د هغه د ظلم نه د بل ظالم مقابله پکار ده، او د ظالم د مقابلې دپاره ستا سره لاسي د قانون تحت لاس به استعمالې، ډانګې به استعمالې، توره به استعمالې، ټوپک به استعمالې، او قانون تحت ګوره، انفرادي ده نه کېږي. دا نشي کولی جبه در سره ده، د ظالم خلاف چې کومه دی نو د هغه په مقابله کې جبه استعمال کړه، د مظلوم په حمایت کې خپله جبه استعمال کړه، خپل قلم استعمال کړه، خپل کتاب استعمال کړه، خپل زبان استعمال کړه، خپل جرګه استعمال کړه، خپل راسر رسوخ استعمال کړه. دا هیڅ هم نشي کولی. خپل زړه دردمن کړه د مظلوم په ظلم باندې، خپل زړه دردمن کړه د ظالم په مقابله باندې، چې نشي کېږي نو څه وکړو؟ وکړه که نه خیرې خو ته کولی شي، بیا مظلوم ته دعا وکړه، ظالم ته خیرې وکړه. لکه مونږ چې په درېیمه نه په 20مه درجه کې نور څه خو نشو کولی، دوا خو کولی چې خلک دوام نه کوي. هغه ظالم ته خیرې نشي کولی، مظلوم په حمایت کې دعا نشي کولی. نو چې مونږ اوس دغه بره کارونه نشو کولی، نو دا کار خو بیا کول پکار دي که نه؟ لہذا دا میاشت په خپل ذات کې عزتمند ده د بعض عباداتو دپاره، لیکن دا خبره یاد ساتئ چې دا نه ده چې بدی کې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، نو دا میاشت په دې وجه باندې عزتمند ده چې دا میاشت ډېرې مخکې نه، یوم خلق السماوات والارض، قرآن وایي دا هغه وخت نه چې ځمکې اسمانونو نظام جوړ شوی دی، د هغې دپاره ما 12 میاشتې جوړ کړي دي، 2 ورځې مې ورته جوړ کړي دي، دا ساعات دي په دې کې 4 میاشتې عزتمند دي د هغې زمانې نه. خو لیکن په دې میاشت کې د بعضې ورځو قدر دا چې راغلی دی، دا کله راغلی دی، نو د یوم عاشورا قدر صحیح بخاري او مسلم د عائشه رضی الله عنها نقل کوي، امام ابو داود ترمذی د عبدالله ابن عمر نقل کوي، مسند احمد د انس بن مالک رضی الله عنه نقل کوي چې نبی علیہ السلام د عاشورا روزه د رمضان نه مخکې بنیوله فرضاً، او صحابه ویل تاسو بنیسئ. کله چې هجرت وکړو، د هجرت نه بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن آیت نازل شو، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نازل شو. نبی علیہ السلام اختیار ورکړو څوک نیسي ونیسئ، څوک نه نیسي پابندي څه پابندي نشته. په دې کې یو خبره ده، او دوه روایت صحیح روایت دي، د صحیح بخاري او د مسلم روایت دي. په یو حدیث کې د عائشه رضی الله عنها او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما داري چې نبی علیہ السلام په مکه کې دا روزه نیوله، او یقیني نیوله. اول چې د مکې د مشرکان نه تاسو کو تاسو دا روزه ولې نیسئ؟ نه هغه ورته دا موږ ځکه نیسو چې يهود وایي چې موسی علیہ السلام فرمایل چې په دې ورځ باندې د دنیا بدترین انسان، ظالم انسان د ربوبیت دعوی کړی دی، فرعون غرق شوی دی، او هغه کې مظلوم بنی اسرائیل کې بچ شوی دي. نو دا روزه چې کوي موسی علیہ السلام د لسمه د دې میاشتې دا به نیوله د شکرې په تور باندې. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې انا اولا بموسی منکم، موږ او تاسو نه بیا ډېر زیات چې کوم دي مناسب چې موږ یې مونیسو. يهود خدای تل دي گمراه دي، موسی علیہ السلام په لار نه دي روان، موږ یې نیسو. لیکن چې کله هجرت وکړو به د يهودو نه تاسو کو چې تاسو د عاشورا روزه ولې نیسئ؟ نه ورته ویل چې دا خو په دې ورځ باندې فرعون غرق شوی دی، موسی علیہ السلام د شکرانې په شکل کې دا روزه نیول د موږ نیسو. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې موږ انا اولا بموسی، موږ د موسی علیہ السلام سره ډیر مناسبې دا روزه ونیسو تاسو نه زیات. او نبی علیہ السلام روزه شروع کړه، صحابه ته روزه اعلان وکړ. لیکن اصل خبر هم دا ده چې دا روزه نبی علیہ السلام مکه کې نیوله، داوی په زبان باندې، داوی په رائے باندې، داوی په خبره باندې، خو دلته تصدیق ته پاره د بنی اسرائیل نه تاسو کو دغه یې موقع کې يهود نو دلته د يهودو نه د تصدیق ته پاره سو کو تاسو کو. لہذا نبی علیہ السلام روزه ونیوله، صحابه ته روزه نیسئ. او بلکې یو صحابي هغه روزه نه هغه ته ویل چې باقي ورځ چې کومه دا روزه دی پوره کړه. خو چې کله رمضان فرض شو نو دا مستحب پاتې شو، نو ثواب پکې دی. لیکن یاد ساتئ یو روزه کې نه. صحیح روایت چې څومره دي ناغام داري چیرې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه صحیح مسلم دا حدیث نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایله، او دغه رنګ د ابو قتاده رضی الله عنه دا حدیث هم صحیح مسلم نقل کړی دی
نبی علیہ السلام فرمایل د روزي د عاشورا په باره کې چې دې خوري لوی ثواب دی. احتسب علی الله یکفر السنه التي قبله، چې تیر شوی کال صغائر معاف کوي، کبایر وګره په منځونو نه معاف کیږي نه په روزو باندې. خو به ور سره دا الفاظ فرمایل نبی علیہ السلام چې کزه کال له ژوندې ومه نو یاد ساتي د يهودو مخالفت وکاو. صوم عاشورا وخالف اليهود، صوموا قبله يوما، مخکې د دې یو روزه ونیسئ. د دې وجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه عاشورا نهمه ته وایي. نو چې د خطا نشي په حدیث کې هغه نهمه ته دی وجه وایي چې څوک له سمر روزه نیسي او نهمه سره نه نیسي نو دا عاشورا نه کیږي. د دې وجه هغه اهمیت نهمه ده، نهمه ونیسه بیا به له سمه ونیسه. لیکن یو روایت امام احمد ابن حنبل کی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په کې دادی چې او بعده یومن کفرز کې وسړی نهمه ونی سي د خطا شي او لسمه ونی سي بیا پس یو لسمه نی سي. خو لیکن عادت دار چې اول باندې نهمه نی سي بیا بس نی سي بیا لسمه نی سي. دا خو دې ثواب دی او دای طریقه د نهمه لسمه نیت پزړه کې دی، د زبان ته ضرورت نشي. عاشورا روزه نی سم پزړه کې وای لسمه. په دې ورځ باندې فرعون غرق شوی دی، په دې ورځ باندې ډېر ظالمان غرق شوی دي. لہذا تی دا روزنی سے ستا پزړه کې بداوي دعا بدا کې پروردگار روزنی سم مال په ثواب راکې، خو ظالمان غرق کې او مظلومانو حمایت وکې. ما خامي دعا کې کنه روزه ماته نو بیا روزه ماته په ټیم کې وایا چې ظالمان ته کې خیره وکا او مظلومان ته کې دعا وکا، بیا به ته ثواب ملاوي شي. رسم نه دی، رواج نه دی، او په دې کې چې کوم بدعات او رسومات دي دا غینه بزان ساتي. او کوم حدیث خلک په موبایلونو باندې نقل کوي چې میاشت محرم جمعرات او جمعه هفته په ورځ باندې سړی روزه پکې ونیسي په محرم کې د دوه کارو د عبادت ثواب. دا حدیث موضوع دی. ابو شیخ نقل کوي د انس ابن حارث نه دا حدیث موضوع دی. دا رنګي یو سړی په دې ورځ باندې روزه شي نو ټول کال چې کوم دی او رزق پر اخره او خیرات کې دا وږي نو ټول کار په دې رزق سره دي پر اخره دي. دا حدیث موضوع دی. خبره د خپل بچو له رزق راوړي چې وستي کیږي، خپل اهل عیال له رزق راوړه وستي کیږي، غریبانو لحاظ په کوم ساته، د گاونډیانو لحاظ په کوم ساته. زبر خبره نه ده. څوک چې صدقې کوي کنه الله پاغي باندې هغه کلاواله راوړي، پراخي به راوړي. څوک چې سخی دې زړه پراخه دې، دماغ پراخه دې، سوچ پراخه دې، په پیسو نه خپګيږي. د سخی سړی نه خداره کبه جب کې صحیح وکړي به خوشاله. د زړه پراخه مستغنی اس استغنا خو د زړه ده. پکروړو ارباو روپے ور سره ټول خپه دي. ته نه پوری دي کاروباري خلکو ته دا چې دنیا ته معبود ویل دي، دنیا ته معبود ویل دي نه تاسو ته دا وی حال وګورته ته پته ولګي. زموږ مرګره یو لوی یو کس ته داغه د شیشې چې کوم ده نو دغه شی د کارخانه د کمیل لګ څه شي ده او هغه ول راغو د نیکی خبرې کولې د ماسپخین د مانځنه بعد تقریر وکړو. زما خو دې یو کس ماته چې زموږ نه کړي خسړې ما دا ډېر خبيث ډېر غټ خنزیر دې تلک صبر وکړي جوسته کېنه تا د بوس پته ولګي. دنیا خو ټول رد کړه کنه، دنیا لري کې داسې وسو ته ګوره. خو چې کېناستلو نو د پروسکنی کال لکه 100% فرض کا 100 روپے ګټلې دي نو 99.50 دای ګټلې دي. خدا 50 چې کومه دای بیل الله په ګټه کې چې پروس کال 100 روپے ګټلې وي نو سکل په ګټه کې 99.50 دا ګټ راغلی دا 50 چې دا پکې یو استخانه دای ووردل په کنزلې شروع وکړه. تاسو د تنخواګان داسې در کومه داسې کومه هماغه تاسو اشاره وکړي چې څنګه نیکی زراړو هغه تقریر چرته لاړو هغه دین چرته لاړو هغه بزرګي چرته لاړو هغه جامع چرته لاړو هغه شزونه چرته لاړو. وګوره کنه په ګټه کې 0.50 پیسې چې کوم دین تاوان کړی دی په ګټه کې تاوان نه په ګټه کې نن دې خپه دې پریشان چې خبرې نه کوي. اوس دې الله له بیګاله تهجد هم نه کوي. دا تهجد تندر دې خدای بیګاله تهجد نه کوي. دا حل دنیا د پاره چې کنه لګي دنیا د پاره مستغنی دی ته ویل کېږي چې مستغنی وي الله ولا څور کړی دی په راضي دی، غریبي ولا کړل دی په راضي دی. او د قرض نو پناه غواړي چې قرض مضمون شه دی نو پناه غواړي یا الله ما د قرض خلاص کې دعا وکړو. لیکن په خپل غریبۍ باندې خوشاله شه، مالداری حلال درکړل په دې خوشاله شه. سم چې الله درکړي دی په دې راضي هم پروردگار خو د سپکو بیمارو د بیزت بیمارونو او د محتاج ژوندۍ نه چې عبادت وکړي نه پاتې کیږي د دې نه مو ساتي. او د قرض نه بچ کیږي چې قرض غلط شه مضمون شه د پیغمبر خوښ نه دی د دې نه بس کې پناه بغواړي. لیکن تر
مستغنی ته بے پروايي دانه چې بل ته وایم او ځان له کوم دینه بس اعظم د شیخ سے خبر الله دی وبخي وای په خواني پیران وسویلا چې دنیا خوشی شه مردار شه ګنده شه دا خو ګنده شیطان غل یو ګندګی دا وی گزاره کوي او دلته به خپل جب کلا کو دیته ور گزار کوي ها دیته ور گزار کوي هر یو سره داسې دی چې کله هغه دنیا معاملې راشي بس بیا د بل لپاره سم بزرګ ولی الله دی قاطع دی سیف قاطع دی چې تور د سم کټ کول کوي په خپل باندې کاته خراب دا ټول بدعات او رسومات دي نه په ځان ساتي لہذا دې میاشتې له قدر دی عظمت شته عبادت پکې کې نوافل پکې کې تعین پکې نشته د خیرات لپاره خیراتونه پکې کوه مخکې میاش کې کوه او د روزي قدر ادارې چې نه هم ول سما دا روزي چې د یو کال تیر شوی ګناهونه صغیر سړی ته معاف کوي او که پرس کوره پرس کا یو لسمه دومره ضروری نه ده غره دا د رواتم دومره مضبوط نه لري پرس کو سړی لسمه ونی ولا د نه هم پاتې شوی ده فکر نه نو به سره یو لسمه ونی نور چې دې ته یاد دي نو دې به نه هم لسمه نيسي ځکه عبد الله ابن عباس فرمایي چې کله تفوس تو شو صحیح مسلم حدیث ته چې عاشورا کوم ورځ وي نه هم حیران شو چې عاشورا خو لسمه نه ده او نه هم ده نو بیا رسول الله شاګرد نقل کوي چې نه هم ولي ویلا او نه هم دې د پاره ویل چې نه هم سره نه عاشورا دي نه کیږي ځکه نبی عليه السلام له يهود مخالفت پکې دعوی حمایت دا بنک نو دا میاشت عزتمند میاشت د هجری اول میاشت او نوې سال چې کومه دا شروع شو نو په پاکستان کې خو نوې کال شروع شي د انګريزانو د عیسایانو نو کالج یونیورسيټي والا سکولونو والا په روډونو باندې خلک د چغي وباسي او کله سمنه وي او کله سمنه وي دا پته ته نشته چیرې دا میاشت چې کومه ده د عیسی علی السلام در کوم وخت شروع شوی ده اې د عیسی علی السلام په ولادت شروع شوی ده او د عیسی علی السلام نعوذ بالله د دوی د سوچ مطابق په 500 شروع شوی ده چې د عیسی علی السلام ولادت د 100% یقیني خبره په ولادت شروع شوی ډېر علما ډېر خلک تاریخ ولدي قایل دي چې په کوم ورځ باندې دوی دا ومنله دروغجن يهودو د دې پروپاګاندا چې عیسی علی السلام 500 شو دا ورځ د میاشت شروع شوی ده دا د خپل اسلامي میاشت نه درځي اوله میاشت د محرم ده د اسلامي میاشت د مشروع عمر فاروق ورکړی و چې نبی علیہ السلام کله هجرت وکړو نو هغه چې دا کال شروع کول غواړي نو د هجرت نه شروع کړو ځکه هجرت ډېر لوی قدرمند دی لوی عزتمند دی د هجرت ډېر لوی ثوابونه دي د دې نه شروع لہذا په دې میاشت کې د مظلومانو سره حمایت کوي د ظالمانو سره دښمنی کوي مظلومانو ته دعاګانې کوي او ظالمانو ته خیریه کوي ظالم چې هر څوک دی پار جامه اور شکل کې دی الله دې غر کې او مظلوم دې الله بچ کې دعا وکړي چې بیماران دي هاوی درخواست کړی دی یو ورور دی هغه زوی بیمار دی کراچۍ کې او هغه ته ډېر تکلیف دی هغه ته دعا وکړي پروردګاره دغه تکلیف ختم کړي شفای کامله عاجله نصیب کړي رب ته شفا ورکوونکې ذات بیا اسباب او بیا آلات الہ العالمین ته شفا ورکړي نور څوک بیماران دي چمګاون علاقه کې دي ناس ته کې الہ العالمین ته شفای کامله ورکړي صدا چې قرضدار دي چې هغه ډېر محتاج دي او ډېر زیات په بد حال کې دي پروردګاره ته رحم وکړي د غیب او غیبانه دغه د قرضې ختم کړي الہ العالمین چانو سم مشکلات شریعه ضرورت سرته ورس چالواد نشره نیکان صالحان الواد لور د دې پیټنو پر دور کې زموږ د کشرانو د عزتونو د عقاید او د اعمالو د تعلیم او تعلم حفاظت وکړي الہ العالمین ډېر سپکا او ډېر د پیټنو یو دور شروع دی پروردګار زموږ د عقاید او اعمال حفاظت وکړي الہ العالمین دا وطن ډېر په تکلیف کې پروردګار دې وطن ته حفاظت وکړي الہ العالمین د هر قسم پیټنو سازشونو بیرونی اندرونی بچ کړي پروردګار څومره دشمنان دي په هر جامار شکل کې دي اندرونی بیرونی نه سونه بده ته محافظ او ناصر شي ټول مسلې او قرضې ختم کړي د مظلوم مسلمانانو د کشمیر لپاره دعا وکړي پروردګار یې څوک نشته ډېر به وسه به کسب الہ العالمین ته د غیب او غیبانه امداد وکړي او خلک هغه ظالمان تباہ او برباد او نه سونه بده د خپل قهر په سپېړې وي د خپل کلی ته دعا وکړي پروردګار دې کلی حفاظت وکړي الہ العالمین په دې کې کومه د پیټنو را کارونه روان دي الہ العالمین نشي خرڅي پروردګار توفیق ولورکي چې دا نشي پری دي دا خرڅول پری دي سکون کې ځای نه اسکل پری دي او که پروردګار نصیب دې کلی نه مونږ اخلاص کړي دې کلی نه رخصت کړي دې کلی نه واول دې بل طرف ته جلاړ شي الہ العالمین هر قسم پیټنو مصیبتونو موږ بچ
هم د کلي مشران کشران نارینه او زنانه واړه او لوی الهو العالمین ټولو ته محافظ و ناصر شي شرم یا پرده مو وساتي قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي زموږ استادانو شیخانو بخښه زموږ مور پلار بخښه الهو العالمین د رحم او د کرم باران وکړي پروردګار د خیر او د رحم کرم باران وکړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه